بسم الله الرحمن الرحیم. د قوانینو سرک په سلسله کې دا زمونږه یو 13 نمبر درس دی. ان شاء الله تعالی په دې درس کې به مونږه د میعاد قانون دا بیانو. تدې قانون حاصل او خلاصه دا ده چې هر هغه واو چې هغه ساکن وي او ښکاره وي ما قبل تدې واو مکسور وي نو دغه واو په یا سره بدلول دا واجب او ضروری دي. سره تدې شرطه چې دا واو د باب افتعال د فا کلمې په مقابله کې نه او سره تدې شرطه چې دې واو له د حرکت ورکولو سبب دا موجود نوي. نو تدې قانون حاصل او خلاصه دا ده چې هر هغه واو چې دا ساکن وي او ښکاره وي. د ښکاره مطلب دا دی چې په دغه واو کې ادغام نه وي شوی، یعنی دغه واو غیر مدغم وي او د دې واو نه په مخ کې حرف باندې کسره موجود وي. تدې درې شرطونو سره سره دو نور شرایط دا دي چې دغه واو دا د باب افتعال د فا کلمې په مقابله کې نه وي او دې واو له د حرکت ورکولو سبب موجود نه وي. نو چې کله دا شرایط په دغه واو کې موجود وي نو تدې واو په یا سره بدلول دا واجب او ضروری دي. مثلا میعاد دا په اصل کې دی میوعاد. نو په میوعاد کې دا څونه شرایط چې مونږ ذکر کړل دا ټول موجود دي، لہذا دا واو دا په یا سره بدلول واجب دي. دلته واو دا ساکن هم دی، غیر مدغم هم دی، ما قبل تدې مکسور دی، د باب افتعال د فا کلمې په مقابله کې نه دی او دې واو له د حرکت ورکولو سبب هم نشته، لہذا دا واو دا مونږ په یا سره بدل کو نو مونږ سره د میوعاد نه جوړ شو میعاد. په دې قانون کې مونږ 15 قیدونه لګولی دي. په دې 15 قیدونو کې 3 قیدونه مونږ داسې ولګول چې د هغې په یو وخت کې موجود کېدل په دغه لفظ کې دا ضروري دي. که په دې 3 شرایطو کې یو شرط هم نه نو بیا به په دغه لفظ کې دا قانون دا نه جاری کیږي. او 2 قیدونه مونږ داسې ولګول چې د هغې په دغه لفظ کې نه کېدل دا ضروری دي. کچری په دغه 2 قیدونو کې یو قید هم موجودو نو بیا به په دغه لفظ کې دا قانون دا نه جاری کیږي. چې کوم وجودي شرایطو یا هغه قیدونه چې د هغې موجود کېدل په دې لفظ کې ضروري دي، په هغې کې لومبی دا چې دغه واو دا ساکن وي. نو که واو ساکن نه بلکې متحرکو او دا نور ټول شرایط پکې موجودو نو بیا به دغه واو کې دا قانون دا نه جاری کیږي. مثلا عوضون په دې کې دا قانون دا نه جاری کیږي اگر چې د واو نه په مخ کې حرف باندې کسرم ده، دا واو دا غیر مدغم هم دی، د باب افتعال د فا کلمې په مقابله کې نه دی او دې واو له د حرکت ورکولو سبب هم نشته. صرف یو شرط په دې لفظ کې نشته دی او هغه دا دی چې واو ساکن نه دی، لہذا په عوضون کې به دا قانون دا نه جاری کیږي. بل قید مونږ دا ولګاو چې دغه واو د ساکن کېدلو سره سره غیر مدغم وي، یعنی ښکاری، لہذا په اجلیوازن کې به دا قانون نه جاری کیږي. ځکه چې اجلیوازن دلته دا واو ساکن دی، اجلیوازن په واو باندې شد دی،
نو کم حرف باندې شد وي نو دا په اصل کې 2 حرفونه لومبی حرف ساکین وي او دویم دا متحرک وي. نو په اجلیو وازن کې یو واو دا ساکین دی، اجلیو وازن. نو په دې کې دا قانون نه جاری کیږي ځکه چې دلته واو دا مدغم دی او مونږ پکې دا قید لګولی چې دغه واو دا غیر مدغم وي او دا ښکاری، لیکن دلته دا واو دا ښکاره نه دی بلکې پټ دی. بل قید مونږ دا لګولی چې د واو نه که مخکې حرف دی دا مکسور وي، یعنی په هغې باندې کسره وي، لہذا په قولن کې به دا قانون نه جاری کیږي. اگر چې نور ټول شرایط په دې کې موجود دي لیکن د واو نه په مخکې حرف باندې کسره نشته دی، لہذا په قولن کې به واو د مونږ په یا سره نه بدلو. بل قید مونږ دا لګولی چې دغه واو د باب افتعال د فا کلمې په مقابله کې نه وي. که چرې د باب افتعال د فا کلمې په مقابله کې دغه واو واقع نو دغه واو دا به مونږ په یا سره نه بدلو بلکې دغه واو دا به مونږ بیا تاکو. او د دې قانون مخکې مونږ ذکر کړی دی د اتعد او د اتصر والا قانون. مثلا اتعد دا مونږ سره دی په اصل کې یوتعد، نو دلته د باب افتعال د فا کلمې په مقابله کې واو واقع شوی دی. اگر چې دلته نور ټول شرایط موجود دي، واو ساکین هم دی، ښکارم دی او تدینه په مخکې حرف باندې کسرم ده، لیکن مونږ دا قید لګولی او دا شرط لګولی چې دغه واو د باب افتعال د فا کلمې په مقابله کې نه او دلته په ایو تعاده کې د باب افتعال د فا کلمې په مقابله کې واقع دی، لہذا دا واو دا به په یا سره نه بدلیږي بلکې په دې کې به د اتعاده او د اتصر قانون جاری کیږي کوم چې مخکې مونږ ذکر کړی دی. بل قید او بل شرط مونږ دا لګولی چې دې واو له د حرکت ورکولو څه سبب موجود نه وي. که چرې دې واو له د حرکت ورکولو څه سبب موجود وي نو بیا به دغه واو له مونږ حرکت ورکو او دغه واو به مونږ په یا سره نه بدلو. مثلا مونږ سره لفظ دی ایوزتون، دا په اصل کې دی ایوززتون، نو دلته واو ساکینم دی، ښکارم دی، تدینه په مخکې حرف باندې کسرم ده، د باب افتعال د فا کلمې په مقابله کې هم نه دی، لیکن دلته د واو له د حرکت ورکولو سبب موجود دی او هغه دا دی چې دلته 2 زاګانې جمع شوي دي، دا دواړه د یو جنس دي، لہذا په دې صورت کې د لومبۍ زا حرکت دا به مونږ واو له ورکو. نو دې واو له د حرکت ورکولو سبب موجود دی، د دې وجې نه په دې واو کې د میعاد والا قانون نه جاری کیږي بلکې د زا حرکت مونږ واو له ورکو نو مونږ سره جوړ شو ایوزتون. نو د دې قانون حاصل او خلاصه دا راوتله چې هر هغه واو چې هغه ساکین وي، ښکاره وي او ماقبل تدې مکسور وي نو دغه واو په یا سره بدلول واجب دي. دا 3 هغه شرایط دي چې دا وجودي شرایط دي. د دې 3 وړو شرایطو په یو وخت کې په دغه لفظ کې موجود کېدل ضروری دي چې واو ساکین وي، غیر مدغم وي او ماقبل تدې مکسور وي. او 2 شرایط داسې دي چې کومو ته چې موانع ویلی کېږي، یعنی د هغې نه موجود کېدل په دغه لفظ کې ضروري دي. که په دغه دواړو شرایطو کې یو هم په دغه لفظ کې موجودو نو په دغه لفظ کې به بیا د میعاد والا قانون نه جاری کېږي. او په دغه موانعو کې یو مانع دا دی چې دغه واو د باب افتعال د فا کلمې په مقابله کې نه، او دویم مانع دا دی چې دې واو له د حرکت ورکولو څه سبب موجود نه وي. دلته به د فائدې په طور باندې مونږ دا خبره ذکر کو چې د مثال نه د ثلاثي مجرد کوم ابواب دي نو د هغې د اسم علی د مفرد او د تثنیې په صیغه کې د میعاد والا قانون دا جاری کیږي. خوا کاغه اسم اعلی صغرا ده
که اسم اعلی وسطا ده او که اسم اعلی کبرا ده. نو په دې درې وړو د اسم اعلی کوم درې وړه قسمونه دي نو تدې د مفرد او د تثنیه په صيغه کې د میعاد والا قانون جاری کیږي، ځکه چې په اسم اعلی صغرا کې د مفرد او د تثنیه وزن راځي مونږ سره مفعل مفعلان، او د وسطا کې د اسم اعلی وزن دی مونږ سره مفعلة مفعلتان، او په کبرا کې مونږ سره وزن دی مفعال مفعالان. نو که مونږ دې وزنونو ته په غور سره وګورو نو په دې وزنونو کې فا کلمه ساکن ده او تدینا مخکې حرف یعنی میم دا مکسور دی، او مثال مونږ هغې ته وایو مثال واوي چې د هغې د فا کلمې په مقابله کې و واقع شوی. نو د مثال واوینا د ثلاثي مجرد کوم بابونه دي نو د هغې د اسم اعلی د مفرد او د تثنیه په صیغه کې د فا کلمې په مقابله کې و واقع کیږي او تدین مخکې حرف دا مکسور وي، لہذا د مفرد او د تثنیه په صیغه کې به د میعاد والا قانون دا به جاری کیږي. یو څو مثالونه مونږ ذکر کوو. د وعده یعدون مونږ سره اسم اعلی صغرا راځي میعد میعدان، دا په اصل کې دی موعد موعدان، دا قانون پکې جاری شوی دی. او وسطا مونږ سره راځي میعدة میعدتان، په اصل کې دی موعدة موعدتان، او کبرا مونږ سره راځي میعاد میعادان، په اصل کې دی موعاد موعادان. او وجل یوجلو دا د مثال واوینا سمعا یسمعو باب دی، نو تدین مونږ سره اسم اعلی راځي صغرا میجل میجلان، دا په اصل کې دی میوجل میوجلان، او اسم اعلی وسطا مونږ سره راځي میجلة میجلتان، نو دام په اصل کې دی میوجلة میوجلتان، او اسم اعلی کبرا مونږ سره راځي میجال میجالان، او دام په اصل کې دی میوجال میوجالان. نو خلاصه دا شوه چې د مثال واوینا د ثلاثي مجرد کوم بابونه دي نو د هغې د اسم اعلی د مفرد او د تثنیه په صیغه کې خوا که اسم اعلی صغرا ده که وسطا ده او که کبرا ده په هغې کې به هم دا قانون یعنی د میعاد والا قانون دا جاری کیږي. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.